د اسماء الہی کې دا توحید مرقیخ اسماء الله الحسنى دا د دې لپاره نه چې دا کار وکړو محبوب آپ کے قدموں میں او دا سلسله وایا نو ستا په دنیا باندې بس غلبه حاصل شي دا چل بگی دا چل بگی ګپې مه لګوئ یو چیز چې دا الله رب العزت صفت دی نو پکار دی چې مسلمانان هغه صفت وپېژني یو سړی تنهایی کې دی څه کوي نو که دی المهیمن پیژني نو دی به چرې غلط کارونه کوي دی ولې دی په دې پوهېږي چې الله دغلته ما ته کتونکی دی هغه زما نګهبان دی هغه زما نګران دی هغه به زما د دې په بنیاد باندې احتساب کوي اسماء الله الحسنى و د څه دپاره خلقو ته څه جوړ کړل دومره ځله چې ووایي نو دی کې دکان کې برکت راځي او دومره ځله چې ووایي نو بیا د انسان نارینه اولاد کېږي ځانه لګیا دي د سیده عایشه اولاد نو هغې له به نه ورتلل اسماء حسنی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو نارینه بچی بلوغ ته نه رسېدلی هله به اسماء حسنی نه ورتلل د ځانه تجربې جوړي او خلقو ته هغه ښیي دا جي عامل دی دا څنګه عامل دی دا خو بد عامل دی ناکار عامل دی یو داسې عمل چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی ښودلی کوم ځای نه موږ ته معلومه شي چې د دې صفت دا د دې اسم دا صفت د دې خو عقیده توحید سره تعلق دی خو د انسان بنیادی عقاید چې ترکیب سم نه وي تر هغې پورې اسماء الله الحسنى انسان له څه فایده نه ورکوي البته چې انسان دا زده کي دا زود کی په دې عقیده وساتي په دې عمل وکړي دخل الجنه دی به جنت ته ځي د دې بل څه اجر نه دی ښودلی چې دکان به ښه چلېږي او خلک به عزت ډېر کوي او دا چل به کېږي دا چل به کېږي د دې سره څه تعلق نشته ټول قوم یې په دې مصائبو کې اخته کړی دی